صاحبانو دا مسله واورئ اخیرنۍ تکبیرات تشریق دا یې نوم دی. تکبیرات خو ځکه ورته وایي تکبیرات چې دا الفاظ دي پکې الله اکبر الله اکبر. په یو حدیث کې 3 پیرم راغلی دي الله اکبر. عبد الله ابن مسعود والا حدیث چې زمونږ کوم مذهب دی د احنافو الته 2 پیری دي الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله. دلتم الله اکبر هم شته والله اکبر هم شته، دواړه شته، دواړه صحیح دی په خپل ځای. خو په روایت د عبد الله ابن مسعود کې چې کوم مستدل دی ځای د دلیل دی احنافو دپاره هغه دا حدیث دی الته والله اکبر دی په واو سره الله اکبر الله اکبر لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد. دا تکبیرات دي. او تکبیرات تشریق دا یې نوم دی. ټیک ده ښه. د دې مسله څه دا واورئ په کور کې زنانو ته دا ووایئ دا یاد لرئ که زنانۍ عاقله بالغه زنانۍ مکلفه او که سړی دوه که مقیم وي که مسافر وي څلور او که هغه ځان لمونځ کا او که په جمع باندې کا په هر صورت کې عند الاحناف امام اعظم ابو حنیفه رضی الله عنه مذهب چې کوم مفتابهیم قول دی هغه دا دی چې په ښځه باندې په سړي باندې په مقیم باندې په مسافر باندې ځان لمونځ کوونکی او با جماعت جمع سره مونځ کوونکی په هر صورت کې د کومې ورځې نه سبا انشاءالله تعالی د عرفې د سحر مونځ نه وخله تر 14 ذی الحجې د مازیګر مونځ پورې ټوټل څومره شو 23 منځونه. سبا نه ګورئ سبا 9 ذی الحجه ده 15 منځونه. بیا یوم النحر قربانۍ ورځ 15 منځونه 10 ذی الحجه شوه او ورځ شوه د اتوار. بیا 11 ذی الحجه د پیر ورځ 15 منځونه 15. بیا د 9 ورځ 12 ذی الحجه د 9 ورځ 15 منځونه 20 او د بود ورځې مازیګر پورې 3 منځونه. نو دې سکال به سبا نه به انشاءالله تعالی سحر مونځ نه بعد به شروع کیږي سبا او تر بود ورځې مازیګر مونځ پورې ټوټل 23 منځونه شو. 23 منځونو نه بعد په هر عاقل بالغ مسلمان سړی او ښځه باندې مقیم او مسافر باندې که ځان لمونځ کا او که په جمع باندې مونځ کا یو پیره دا تکبیر ویل په هغه باندې واجب دی. سبا نه به انشاءالله شروع کیږي. خالی دومره فرق دی د ښځو او د سړو چې سړي به یا په اوچت اواز باندې وایي او ښځه به یا په سلو اواز باندې وایي په کور کې، یعنی په دومره اواز باندې به وایي چې صرف ښځه یې په خپله باندې واوري او هغه تکبیر مارته دوهراو که دا واجب دی. ښه که اوس انسان نه هیر شو بعضې وخت کې انسان عادت نه وي که نه سنتو نه پس به نه وایي مشروع نه دی، خاص حکم نه دی سنتو نه پس، نفلو نه پس نشته، سنتو نه پس نشته او واجبو نه پس نشته، حکم نه دی. ها صرف در مختار لیکلی دی شرح تنویر الابصار در مختار لیکلی دی صرف دومره خبرې کړې ده چې عیدین چې کوم منځونه دي د هغې نه پس یو ویلم بهتر دی، واجب نه، ځکه چې هغه واجب دی مونځ اختر مونځ واجب دی، دا صرف د فرض منځونه پس واجب دي، نور نفلو نه بعد نشته، سنتو نه بعد نشته. ها که د عیدینو د اختر عید الاضحی د عید مونځ نه پس چا ووي په هغې کې څه خبره نشته، خیر دی جایز دی، نور د فرض منځونه بعد دی. او په ښځه سړي باندې مقیم مسافر باندې په جمع باندې مونځ او په ځان باندې یو پیره دا تکبیر واجب دی او 3 پیره ویل څه دي مستحب دي. سړی په اوچت اواز باندې او ښځه په سلو اواز باندې، که چا نه پاتې شو قضا یې نشته بیا صحیح ده. مثال په طور باندې مونځ نه بعد تا نه هیر شو نو چې ته ناست په خپل ځای باندې ناست دریاد شو خو وی وایا، خو که اوچت شوې لاړې بس بیا نشته، بس بیا څه دی هغې دپاره علما فرمایي هغې دپاره استغفار دی، الله نه بخښنه ده چې خدای پاکه ما نه پاتې شو ما ته بخښنه وکړي. دا ګوره څه معمولي خبره نه ده، عند الاحناف دا واجب عمل دی، په کار دی چې انسانیه وکړه خامخا 23 منځونو نه بعد دې ته ویل کېږي تکبیرات تشریق او دا اسم په دغه ورځو کې الله اکبر تحمید تسبیح تهلیل دا هغه چې دی زیات وایي او دا هغه الفاظ دی رسول الله فرمایي چې نورو ورځو کې خدای ته دومره نه دی محبوب لګا په دغه ورځو کې چې رب ته څومره محبوب دی. دا خامخا وایي دا تکبیرات تشریق خبره شوه او هغه خبره ته د عرفې وکړه نو سبا ښه په دومدام باندې الله د رضا دپاره ګرمي دی خپل کار به کوي، تکلیف دی خپل کار به کوي، تنده دی خپل کار به کوي، انشاءالله تعالی ټول به اله
العالمین د پاره سبا روزه به ان شاء الله تعالی نسو په خیر باندې او ټول امت د رسول الله لپاره به بخنه او مغفرت غواړو. الہ العالمین د مونږه نن د سعودي په خاطر دا ورځ باندې معاف کا او سبا د خدای په زمونږ د پاکستان د عرفه په خاطر باندې الله تعالی د مونږ او تاسو ټول امت مسلمه مغفور و مرحوم کا. واخر دعوانا